زما محترم مسلمانان ورونو، امید لرم چې تاسو به روغ او جوړ یئ. راځئ ان شاء الله العزیز نن در سره په دې مختصر شان ویډیو پروګرام کې په دغه موضوع باندې خبرې کومه چې مونږ په چا باندې فرض عین دی او زمونږ او د ستاسو په ماشومانو هلکانو جنکو باندې په کوم عمر کې مونږ فرض کیږي او دوی مکلف ګرځي. په هر عاقل بالغ باندې مونږ فرض عین دی د من جانب الله له اړخ نه. په کافر باندې مونږ فرض نه دی، ولې د ایمان نه دی راوړی. او دغه شان مجنون باندې مونږ فرض عین نه دی ځکه د عقل برابر نه دی، عقل درست نه دی، عقل ټیک نه دی. او دغه شان ماشوم چې هغه نابالغ وي په د باندې مونږ فرض نه دی. اوس محترمو، نبی علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارک دی کله چې ماشوم هلک یا جینۍ 7 کالو عمر ته ورسیږي نو والدینو له پکار دي چې دوی ته مونږ ورزده کی، د مونږ تعلیم ورکی او د مونږ ترغیب ورکی او د مونږ اهمیت ورته بیان کی. کله چې دغه ماشومان یعنی هلکانو جنکۍ 10 کال عمر ته ورسیږي او والدین دوی وګوري چې مونږ نه کوي، مونږ کې سستی کوي، مونږ ته دومره توجه نه ورکوي، نو بیا پکار ده چې دغه والدین لږه سزا ورکی او لږ مزید تعلیم د مونږ نور ورکی او لږ ترغیب ورکی او د مونږ اهمیت ورته بیان کی. خو کله چې دغه ماشومان د بلوغت عمر ته ورسېدو، اوس د هلک عمر کوم یو دی او د جنۍ عمر د بلوغت کوم یو دی، په دې کې د فقهای کرامو لوی اختلاف دی. خو مختصرا موږ به دا وایو چې کله هلک عاقل شو او د بلوغت عمر ته ورسېدو، هلک وي که جنۍ وي، بس د باندې د الله تبارک وتعالی د طرف نه د غموز فرض عین دی. اوس دا مکلفین دي چې دوی به د غموز کوي، د مونځ دا فرض به ادا کوي. کله چې دوی مکلفین وګرځېدو رستو د دینه بیا د مونځ نه ادا کولو، نو بیا عند الله دا سخت مجرمان او سخت ګناهګاران دي. او الله تبارک وتعالی به دغه هلک او جنۍ ته چې په دوی باندې مونځ فرض دی او بیا هم نه ادا کوي او بیا هم توجه نه ورکوي، سستۍ نه کار اخلي، الله تبارک وتعالی به دوی ته په دغه مونځ نه ادا کولو باندې سخته سزا ورکوي.